السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مفتي صاحب، په پاکستان کې نن سبا د ډاکټر ذاکر نایک چرچه ده او هر څوک یې تقریرونه راغواړي. په کراچۍ کې خطاب کړی وو، هلته زموږ د دې پښتنو یو جنۍ تللې وه پیغله پلوشه، او هغې یو سوال کړی په مفتي صاحب باندې چې زموږ یو اسلامي معاشره ده، په لکي مروت کې ښه جوماتونو کې اسلام هم قایم دی، علما هم بیانونه کوي، خو د هغې باوجوده خلک د اسلام نه فالو کوي او هغه فحاشۍ طرف ته او ښه بدکاري هم شروع ده. نو بعض خلک د پلوشۍ دا سوال دفاع کوي چې دا سوال ټیک و، او بعض د ډاکټر ذاکر نایک دفاع کوي او وایي چې نه، د هغې دا خبره ټیک وه. دې په باره کې تاسو څه رایې لرئ؟ اول خو ډېره شکریا چې تاسو هم ټایم راکړو. اصل خبره دا ده چې د پیغلې کوم سوال کړی دی، نو اوس نیت خو الله ته پته ده چې د هغې نیت به څنګه و. خو زه به دومره ووایم چې په هره معاشره کې هغه برایانې او غلط کارونه او جرمونه دا موجود وي خامخا. داسې یو معاشره هم نشته چې هلته 100% د جرایمو خاتمه وشي. دي چې کوم ریفرنس ورکړی دی هغه پکې د علما یاد کړي دي، تبلیغیان یاد کړي دي، نیک خلک یاد کړي، جوماتونه او تبلیغ او منځونه او دا ټول هر څه یاد کړي چې په وخت باندې خلک شبي جمعو لمسي او منځونه لمسي. د هغې باوجود داسې کارونه کېږي، یعنی جرایم زیات دي. نو زه به هغې ته صرف دومره خبره وکړم چې اول خو د ډاکټر صاحب نه دا سوال نه و پکار. وجه دا ده چې ډاکټر صاحب هغه د دې معاشرې سړی نه دی، هغه د بلې معاشرې سړی دی، هغه د زموږ د معاشرې دننه احوالو پته اړوشتری نه. او دویمه خبره دا چې زه به دا ووایم چې دلته کم جرایم کېږي نو دا د دې د وجې نه کېږي چې دلته مولیان موجود دي، دلته تبلیغیان موجود دي، دلته اسلام موجود دی، بیا هم هر څه زیات دي. ګوره دلته په معاشره کې هر سړي ته پته ده چې څومره جرایم کېږي، نو په هغه کې زیات هغه خلک کې چې د هغې د جومات سره تعلق کم وي، زیات هغه خلک چې هغه نه تبلیغ سره ټک وي، نه جومات سره ټک وي، نه د مونځ سره ټک وي، یا خو پوډریانې یا چرسیانې یا موالیانې، دغه خلک په جرایمو کې مبتلا دي. کوم خلک چې جومات ته ځي زیات یا تبلیغ له زیات ځي یا د مدارسو سره تعلق وي، نو د هغې د جرایمو شرحه انتهایي کمه ده، د نه کېدو برابر ده. نو بیا وجه څه ده چې یاره دومره مساجدو باوجود چې دی هغه جرایم موجود دي. نو د هغې ته زه وجه بیانوم. هغه وجه دا ده چې دلته اسلامي حکومت نشته دی، یعنی معاشره خو د مسلمانانو ده خو حکومت اسلامي نه دی، نظام خراب دی. ته حکومت اسلامي راوله، د اسلام او د قرآن د تعلیماتو مطابق سزاګانې ورکه، د چا مجال شته چې بیا جرم وکړي، د چا مجال شته چې هغه بدکاریانې وکړي. مثلا قرآن مجید وایي چې السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، چې څوک غلا وکړي که سړی که ښځی د هغې لاسونه کټ کړي. دلته اسلامي سزاګانې شته نشته. دا شان قرآن مجید وایي د زنا باره کې الزانیة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، که سړی یو که ښځی خو چې زنا وکړي نو هغې ته 100 کوړې ورکړي. 100 کوړې چا ورکړي؟ چې د کوړې ورکړې نو بیا لیبرل خلک راپاسي د هغې په دفاع کې ځان لګیایي. نو یو طرف ته د جرایمو هغه د جرایمو باره کې چاړې او د هغې د خپلې معاشرې غلط یو رخ چې د دنیا ته پیش کې، او پاکستان نه بلکې پوره دنیا ته، ځکه چې دا ډاکټر صاحب چې دی هغه صرف پاکستان کې نه کتلی کېږي، او په انډیا کې، په انډونیشیا کې، ملیشیا کې، په مختلف ځایونو کې کتلی کېږي. نو د خپل پښتو معاشرې یو بد تصویر چې دی هغه ته مخې ته دنیا ته پیش کو. دا انتهایی ډیره بده خبره ده او په دې باندې سوچ کول پکار دي چې زمونږ اسلامي معاشره هم شي او ورسره اسلامي حکومت هم راشي، او د قرآن چې کوم سزاګانې دي، د اسلام چې کوم سزاګانې دي هغه نافذ العمل شي. نو بیا د چا مجال نشته چې داسې جرایم وکړي. جزاک الله خیر مفتي صاحب، ډېرې خوږې خبرې. شکریہ.